بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. یا ما دای کده په ساکرامنټو کې ته وکړه سبا موږ ان شاء الله په لوړای کې راځي رسول الله مسجد مالدار خان صاحب کله دې کوم آیت ده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ذالک الکتاب دغه کتاب دی صحیح لکه مونږ ذالک الفتى دا ځوان دی سو دا ځوان دی معنا ده کې کوالټیز دي نو ذالک الکتاب یو معنا ده او دویمه ذالک الکتاب سورہ فاتحه سره ربط ده چې تل مونږ الله تعالی نه غوښتو چې اهدنا الصراط المستقیم نه غلار راته برابر کی نه غلار نه الله تعالی وی ذالک الکتاب ته نه غلار غواړي دغه کتاب نه غلار لیکن حدیث تفسیر نقل کړو لا ریب فیہ نشتر شک پدے کے نو دے قرآن کی شک نشتا اگرچہ شک کون کی خپار سے کی شک کئی گرن بینت بروز شب پر چشم آفتاب را چگونا ہاں شاپیرک کدورز دنور دا وجود نہ انکار کئی دیکھے دنور سے نقصان کو نشتا ہاں دا خدا غو کم بختے دے دا غا نابینائی دا نو دے قرآن کی سے شک نشتا اگرچہ خلق پہ شک ان کی بلا ڈیب دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ دیکھیں چون پہ دغا صورت کی پہ آیت نمبر نا آیت نمبر 23 کرا روان دی تو گور آیت نمبر 23 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ كَچَرِيَيْتَا سُپَشَكِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا داغ قرآن بارکی چې مونږ نازل کړی دی په بنده خپل باندې نو دلته الله تعالی وایي که تاسو په شک کې نو دې معنی دا چې شک کوونکي وو غلطه نو البته قرآن کې شک نشته شک کوونکي دي نو واپس خپل سبق لا ریب فی نشتر شک دے کے هدل للمتقین دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا الذین آغا متقیان یؤمنون بالغیب چی اغی ایمان ساتے پا غیب باندے نداو دا متقیان کوالٹیز دے اور متقی باب کی منگا ذکر کرو چی دا متقیان 3 مرتبی لی یو تقوی دا عوامو چی دا کفر و شرک نظان بچ کی یو تقوی دا خواصو چې د حرام نه ځان بچي یو تقوا د اخص الخواص یا ایکسترا سپیشل پیپل چې هغه خلاف اولا او خلاف مروت کارونه کوي الذين كسان يؤمنون بالغيب چې ایمان ساتي غیب باندې او په ایمان کې غیب شرط دی ایمان کې غیب شرط دی یعنی معنا دا ده چې ایمان بساتي بغیر د علم او بغیر د پوهې نه هم په خبره باندې پوه خو خدای ویلی دا زما په ایمان دی پیغمبر ویلی دا زما په ایمان دی او خبره مو ذکر کړو چې ایمان او علم کې فرق دا دی چې ایمان لومبه راځي په زړه کې او بیا کې دماغ او علم راځي په دماغ کې زړه ته کله کوزيږي او کله نه کوزيږي الذين يؤمنون بالغيب یا کسان چې ایمان ساتي غیب باندې نو غیب الله تعالی د ذات په اعتبار باندې خو غیب دی منتخکاری نه اگر چې پارسه کې ظاهر دی اگر پارسه کې ظاهر دی خو د ذات په اعتبار باندې خو غیب دی زمون کې ایمان دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم از کم مونږ ته په نسبت سره صحابه ته صحابه کو کته مونږ نه کته
مونږ ته په نسبت سره غیب دی، خو زمونږ کې ایمان دی. فرشتے غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. جنت او دوزخ غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. مرګ نه بعد بیا ژوند غیب دی، زمونږ کې ایمان دی. الذين يؤمنون بالغيب کسان چې ایمان ساتي په غیب باندې، ويقيمون الصلاة قائمين منز. ایمان پسې متصل اللہ تعالیٰ دا عمل صالحہ ذکر کئی ہمیشہ دے جائے پا عمل صالحہ کے متصلا ذکر کو دا منزو ذکر منزو دا عبادات پا باب کے دا ٹولنا اہم ترین عبادت تے دا دا امت پا امیر او پا غریب او پا زنانا او نارینا ٹولو بانے علی السویہ فرض دے پا ٹولو بانے علی السویہ فرض دے. ويقيمون الصلاة قائمين منز. نو اللہ تعالیٰ قرآن کی چرت ندی ویلی ویصلون الصلاة ادا کئی منز گزاری منز خوشی چرت ذکر کئی نو دا اقامت کئی. دا اقامت لغوی مانا دا نیغول. دا اقامت لغوی مانا دا نیغول یعنی منز ادا کئی ایغ نیغ منز ادا کئی پاہی کسی کو گوالے موگوالے نہیں. نو مانا دا چه فرائض و واجبات اپری دا سنت و دا مستحبات و امخیال ساتی دیتا با اقامت الصلاة کئی چې فرایض او واجبات سره سره د مانزه د سنتو او د مستحبات هم خیال ساتي. دا یو معنا شو. او دویمه معنا اقامت الصلاة اصلا اقامت کیږي د نماز با جماعت د پاره، نماز با جماعت د پاره اقامت کوونګه. ويقيمون الصلاة منز اقامت کوي. نو اقامت الکی چې جمع کیږي نو دلالتن دا معلومه کړه چې منز کوي متقیان نو با جماعت کوي. متقیان خلک چې موږ با جماعت کوي. او د دې دلالتونو د وجه د بعضو وعیدونو د وجه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې منځ با جماعت واجب دی، سنت نه دی. منځ با جماعت واجب دی، در سنت نه بالا دی. ځکه چې وعید راغله یو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا صلاۃ لرجال المسجد الا فی المسجد. د مسجد د گاونډي د پاره مز نشته مگر په مسجد کې. یعنی چې مسجد د اپروچ کې د گاونډي معنا دا نه چې دیواله ورته لګېدل دي، یعنی مسجد په څه کې دی؟ په اپروچ کې دی. نو چې مسجد اپروچ کې دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې لپاره د مز تصور نشته مگر الا چې د مسجد تراشي. او دین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه غواړم چې په خپل ځای څوک ودروم، په خپل ځای مسلمانې څوک ودروم، او بیا هغه خلک چې مسجد ته جماعت ته نه دي حاضر شوي د هغې په کور باندې اور واچوم او هغې وسوځوم. خبره ذهن کې راغله. اوس دومره سخته خبره چې پیغمبر کوي د کم کار دپاره نو پته ولګوي چې دا سنت نه دی. سنت باندې پیغمبر دومره سخته خبره نه کوي، په واجب باندې کوي. څه باندې کوي؟ په واجب باندې. په مسله باندې څوک ودروم او زه وګورم چې څوک نه راغلي جومات ته چې هغې د کور باندې اور واچوم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قائمين منز. او دا منز په عباداتو کې هغه عبادت دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عماد الدین ویل دي. عماد الدین معنا عماد لکه انساني بدن کې د سپاینل کارډ څنګه دا بیک بون دیتا عماد وي. په دې باندې ټول بدن ولاړ دی. په دې باندې نو پته ولګیدا چې دین ولاړ دی په څه باندې؟ په منز باندې. دین ولاړ دی باندې په منز باندې. یوا دویم پیغمبر علیہ السلام ورته علم الایمان ویل دي چې دا د ایمان سمبل دی. دا د ایمان سمبل دی، نشانی ده. مسلمان به څه باندې پیژني چې مونږ کوي نو موږ مسلمان دي. نو خبره خدای ته معلومه ده. او درېمه ده چې د قیامت په ورځ باندې ټولو نه اولین سوال چې کیږي هغه به د مونږ کیږي. اول ما يحاسب به المرء يوم القيامه الصلاه منز. نو سپته ولګیدا چې د منز احتساب په درجه اول کې شروع شي نو کدی دا چا کریډټ لوز کو نو بس د کریډټ لوز کړی دی بیا نو څه نه اکاونټ کې نه بیا نو خبرې بیا دا خدای لکه کریډټ کې لوز کنه هغه پاسه 400 کې نو بیا کریډټ نه جوړیږي په جوړیږي نعم. نو د دې وجه پیغمبر علیہ السلام وی اول ما يحاسب به المرء الصلاه.
ومما رزقناهم ادا آغا مالنا چی منگا ورکڑی دوی تا ينفقونا دای خرچ گئی. نو خرچ دو قسم دے، یو دا چی پا زان بانے خرچ گئی دیتا وی تحدیث بالنعمت. سوئی ورطا تحدیث بالنعمت، دا خدای دا نعمت اظہار کول چی خدای سره کوم مهربانی کړی دا هغه پټاوه ما د بخل اظهار مکوه، ځان باندې ولګوا، بچو باندې ولګوا، خپور ځان لواله، موټر ځان لوا، اخلاقی کپڑے اچوا. صحیح شو دې ته وی انفاق په ځان باندې تحدیث بالنعمت. قران کریم فرمایي واما بنعمت ربک فحدث. خدای دې سره کوم احسان کړی دی هغه ظاهر کا. یو صحابي رسول پاک صلی الله علیه وسلم تراغه داس نستون شته، داس نستون وای لستون شته. پیغمبر اسلام ورته او ما تستطيع ستا وس نشته. هغه لی من الذروع والزروع كذا وكذا، زما خو دمره مواشی دي، دمره می فصل له او داسې می تجارت ده او دمره می مال ده. پیغمبر اسلام ورته فرمایل فهل لا يرى عليك اثرها، د دې دمره نعمتونو اثر تاسو بدن باندې ونه ښکاری. چې خدای دمره نعمتونه درکړي دي نو باید ته باندې دغه اثر کارشي. ومما رزقناهم ينفقون، نو دې ته انفاق وي، په ځان لګول، په بچو لګول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو صحابي وی جزو څه خیرات کول غواړم. پیغمبر علیه السلام ورته ابدا بمن تعول، ابدا بمن تعول، تدا خیرات شروع کا په هغه چا باندې چې څوک تا په عیال دي، یعنی د کورې شروع کا. څوک د کورې شروع کا، نو چې بچو له کم شي راړي د صدقې نه کوي، نو بچي به هم خوشاله، خدای به خوشاله. ابدا بمن تعول، شروع کا هغه چا باندې چې چاته عیالداری کوي. او بیم انفاق دی د الله په لار کې. نو د الله لار کې انفاق دو قسمه دی، یو چې لازم دی لکه زکات، صدقات واجبہ، اب خامخا کوي، او د هغې مصارف معلوم دي چې ورکې به چاله. سوره توبه کې اته انواع د هغې ذکر دي. او دویم نفلی صدقات، نو نفلی صدقات د خدای مخلوق کې ارچاله ورکول شي، مسلمان لا، کافر لا، حیوان لا، پرنده لا، هر څه ورکول شي. نیت په کور سره د صدقې، پرنده د دانې چې څه کوا صدقه ده، یو سپی ته روټه چې څه په کوا صدقه ده. صحیح شو. چا غیر مسلم نه دغلته چوک کې ولاړ دی هغه ډالر ورکې څه شي ده صدقه ده. دا خدای مخلوق ته خبره زين کړل. خو په دې میز کې یو بل شی دی، درې دوړ میز کې یو بل شی دی، هغه د فرض خو اجتماعي فرض دی، انفرادي نه. فرض عین خدای چې انفرادي فرض دی چې باندې واجب شي. په دې میز کې بل دغه ته فرض کفایه، هغه د مسلمانانو د جماعت فریضه ده چې دې کې به څوک خامخا ادا کوي. دې کې به څوک خامخا لکه مسجد درول، یو کمیونټي لپاره مسجد درول دا د مسلمانانو اجتماعي فریضه ده. نکه بل فرض په یو کمیونټي کې دو څلورو مسلمانانو مسجد بنا کړ، د نور غاړه فارغه شوه، ثواب خو صرف د دغو کیږي چې دا چا بنا کړ، د نور څه شو ذمہ فارغه شو. او که چاوم دا ذمہ داری سرته ونه رسوله نو ټول د فرض کو تهکار دی الله تعالی به سزا ورکړي. صحیح. یا لکه تجهیز او تکفین د مسلمان مړی، تجهیز او تکفین د مسلمان مړی دا فرض کفایه ده. څه شي ده؟ فرض کفایه ده. نو معنا چې په مسلمان کمیونټي کې یو سړی مړ شو، یو بنده مړ شو، هیڅوک ولی وارث نشته چې د تجهیز تکفین بندوبست وکړي. نو دا ذمہ داری چا ده؟ د امت ته. دا چا ذمہ داری ده؟ د امت ته. نو که په امت کې یو کس دوه کسو داغه د تجهیز تکفین ذمہ داری په سر واغسته او تجهیز تکفین او نور غاړه فارغه شو، خو که چاوم دې طرف ته توجه ورنکړه نو ټول ګناګار دي د فریضه، ټول ګناګار دي د فریضه. بیا ورسره ضمن ولیکا چې د فرض کفایه لپاره د فرض عین مال نه استعمالېږي، یعنی زکات او صدقات واجبہ په دې کې نه استعمالېږي، دې لپاره به ایکسترا پیسې ورکړي، سبکه ایکسترا اضافي پیسې ورکړي، ځکه دا اجتماعي فریضه ده.
ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال چې مونږ ورکړې دوی ته دوی خرج کوي والذین آکسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما پا وحی باندې انزل الیک چې نازل شوی تا ته. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی نازل شوی دا، صرف قرآن نه نازل شوی. څورته نازل شوی دا وحی. نو وحی دوه قسمه ده، یو ته وی وحی جلی قرآن دی، او بل ته وی وحی خفی حدیث او سنت د رسول پاک. نو لکه د وحی جلی منکر چې کافر وي، نو د وحی خفی منکر هم کافر وي. د وحی جلی نه که چا انکار وکړي قرآن نه، نو دی بسې کافر وي. نو که د وحی خفی نه چا انکار وکړي، دی به هم کافر وي. والذین کسان یؤمنون چې ایمان ساتي بما انزل الیک پاغ وحی باندې چې نازل شوی رتا تا، وما انزل من قبلک پاغ وحی باندې چې نازل شوی مخکستانا. نو لکه د مسلمان د پاره چې ایمان لازم دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وحی باندې، دغه څه ورله ایمان لازم دی د سابقه انبیاء په وحی باندې هم. نو یو سړی د رسول پاک په وحی ایمان ساتي، خو د عیسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي، نو دی کافر کیږي. که د موسی علیه السلام د وحی نه انکار کوي، نو دی کافر کیږي. که د ابراهیم علیه السلام د وحی نه انکار کوي، نو دی کافر کیږي. دی وجه مونږ ایمان مفسر کوو، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله، ټول باندې ایمان ساتو. بیا دویمه خبر دا وایي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اچھی ایمان راڑی پا باندې چې نازل شوی دی مخکستانه. نو زدای اونوی چې وما ينزل من بعدک، چې ستانه رستو بکم وحی نازلیږي. تاسو اونوی حالانکه که رستو وحی نازلی دی، نو دا غیب هم ذکر کړو چې د ایمان تقاضا ده چې مستقبل کې کوم پیغمبر راځي او وحی په نازلیږي، په هغه به هم سکه ایمان بساته. ځکه دغه وعده الله تعالی ټول انبیاء او ناغسته او اذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ټول انبیاء ته الله تعالی ویلو چې در پسې کوم پیغمبر را رواني داغه خبره به کې خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او امت نه بدا تصدیق اخلي چې محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان وساتي. نو ټول امتونو څه کړي؟ د محمد رسول الله پیغمبر باندې ایمان ساتل. خبر ذهن کې رااله اوس امت محمدی ته خدای دا نه وای صلی الله علیه وسلم چې وما ينزل من بعد، چې تانه بعد کوم وحی راځي نو پاره به ایمان ساتي. ځکه چې د رسول پاک نه بعد د پیغمبر تصور نشته او د وحی تصور نشته. دې ته وایي مسله د ختم نبوت. سوې ورته وبالآخرت خاص په آخرت باندې هم یوقنون دوی یقین ساتي. نو سورہ فاتحہ کی درې طبقے ذکر وی، انعمت علیہم خالص مومنان، غیر المغضوب علیہم خالص کافران، وللضالین منافقان. اوس دا الذین یؤمنون بالغیب تو هم یوقنون پورے دا شپږ کوالټیز الله تعالی ذکر کړل د چا د انعمت علیہم د خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل. د خالص مومنانو شپږ صفاتونه ذکر کړل. او دا آیت نمبر 15 اولئک علی هدن دا نتیجه ده. اولئک دا کسان علی هدن من ربهم دی په هدایت دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه. اولئک دا کسان چې دا کوالټیز پکې دي علی هدن دی په هدایت باندې دی من ربهم د جانب د پروردگار د دوی نه. نو دې دوه مسلې دي دغه دواړه ولیکنه سره رحمت. یو دا چې دا هدایت د الله تعالی ورکړه ده، که الله نو غواړي څوک هدایت ځان له پیدا کول نشي. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې تاسو خو کی تور ته هدایت نشي ورکولای، دا د الله کا د چاله هدایت ورکړي. نو مې ربین کې دې ته اشاره ده چې هدایت خالص د الله ورکړي. او دویم اولائک علی هدن دغه کسان علی دې ته وایي دغه ګور پاسه کېدل چې دې په هدایت باندې، یعنی دې په هدایت سوار دي، دې په هدایت
سوار دي په هدایت سوارې دل معنا دا ده چې هدایت د دوی طبيعت ثانیه ګرځیدل دي دا اولیک چې دا کوالیفیکیشن چا کوي نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدل او کوم شی چې طبيعت ثانیه وګرځي دا هغه په کولو کې څه بیا تکلیف نه دا تکلیف کو ترغه پوری چې سو پورې دا شی طبيعت ثانیه نه ګرځیدل چې دې طبيعت ثانیه وګرځي نو بیا دا هغه په کولو کې څه تکلیف نه لکه ډرایوینګ دا حاجی عبدالغنی طبیعت ثانیه ګرځیدل دي نو دا په ډرایوینګ کې تکلیف پېښي نه بس هغه پر راګوره شکه خلص شوی دی کنه خلص شوی ټایپینګ دا ټایپستان چې وي ای ټایپینګ کوي نو دا هغه څه ګرځیدل طبیعت ثانیه لہذا هغه ته پدې کې تکلیف نشته بیان کول زما طبیعت ثانیه ګرځیدل دي لہذا ما تاسو کوی چې 5 غنټه بیان وکړم ما تاسو تکلیف پدې کې نشته الحمدلله دا طبیعت ثانیه راګوره شکه خلص شوی دی نو الله تعالی فرمایي چې دا کوالټی چې کی نو هدایت د هغه طبيعت ثانیه ګرځیدلې دا د هغه دال شوی لکه نیچرل ډیماند څه شي نیچرل ډیماند اولئک علی هدى من ربهم دا کسان په هدایت د جانب د پروردگار دوی نه و اولئک دا کسان هم المفلحون خاص دا کسان للمفلحون فلاح او کامیابی مندون کی ان الذين كفروا اس دا دو آیت دا بیان دے دا مغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تر عظیم پورے دا بیان دا چاہے دا المغضوب علیہم دا خالص و کافران ان الذين كفروا تاکہ سرا کسان چ کفر چ کافران شوی دے پاک کافران دی کافران شوی دی پاک کافر نو پوخ کافر آغی چې دې صرف د جهالت د وجنه د ضد او د عناد د وجه کافر وي د سره وجه کافر د ضد او د عناد د وجه دې په خبره پويږي منی نه په خبره باندې پويږي منی نه ځکه ما تاسو ته ویلو چې درې مرتبه دي کفر کې هم او درې مرتبه دي ایمان کې هم کفر شروع کیږي لومبه یا گمراهي شروع کیږي لومبه د جهالت نه لومبه د سره د جهالت نو کدی جهالت سره سره پوښ شي نو دویمه مرتبه شي ضد او عناد او دریمه مرتبه شي سیل لګول داغه په ځل باندې دریمه مرتبه شي سیل لګول قفل لګول تاسو ورسوي قلف او دغه رنګ ایمان ابتدائی شروع کیږي د انابت نه انابت معنا میلان هدایت طرف ته میلان وی رغبت وی زړه غواړي چې ماته د هدایت ملاوي شي نو دغه مرتبه شي هدایت الله هدایت ورکړي او که سړی هدایت سره ټیم پاتې شي نو درېمه مرتبه شي استقامت سټیبিলিټي او چې کله دغه درجه ته ورسي نبي د دین په لار کې کتابه نه راحت راځي او که تکلیف راځي تاسو فرق نه پېښیږي به تاسو فرق نه په هیڅ تکلیف نه راځي صحیح بیا ولکه صحابه بشا کار ته په کلاله قرباني شو هم سره وي کامیابی ده صحیح ځکه د استقامت مرتبه طرف ته ده ان الذين كفروا تاکک ترا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم برابر د دوی باندې انذرتاو کته وارنګ ورکې دوی لا ام لم تنذروا یاد نی ور کړي وارنګ دوی لا یؤمنون دی ایمان نراړي نو یو مسله چې الله تعالی وې چې سواء علیهم په نسبت سره د کافرانو تستا وارننګ ورکول او نو ورکول برابر دي ځکه هغه باندې ساسر نکیږي په نسبت سره تا ته برابر نه دي یعنی کتا وارننګ ورکو نو دې معنا دا چې تا خپل ډیوټي سره ته ورسوله خو کدا وارننګ ورته چې راغی ته اسم فائدہ نشته ای باندې اسم ساسر نشته نو بیا به محفوظ وي بیا به الله غریب کوي دا وړي کړه الله د دې وجه دا نو چې سواء علیک تا د پاره برابر دي بلکې وی سواء علیهم او وی د پاره برابر دي ځکه ستاسو ډیوټي ده چې ته به دا وارننګ سره راسي ان الذين كفروا تاکک سرا کسان چې کافران شوی دي سواء علیهم دا پوخ کفر مسله مونږ دی وجه ویله چې دا رستو
جمله چې دا هغه دا ما فائدہ کوي چې دا پاخه کافران دي ځکه غوار نه ورته فائدہ نه ورکړي کچا کافر چې هغه چې ویره نه واپس وډرالو سواء عليهم برابر د دوی باندې انذرتهم کتا يرولی دوی او لم تنذرهم یا دین يرولی دوی لا يؤمنون دوی ایمان نراړي ختم الله على قلوبهم ختم الله ختم وای سٹمپ نو سٹمپ ال په شی باندې لګي چې د لفافه سره بند کی بیا په سٹمپ لګي نو سیل کړی دی الله تعالی ختم الله سیل کړی دی الله اصیل لګولې الله تعالی علی قلوبهم پزونو د دوی باندې وغلا سمعهم او پغونو دوی باندې وغلا ابصارهم اخاص پسترګو دوی باندې غشاوت پرددا ولهم غضب غزیم ار دوی د پارا غضب دې ډیر لوی نو الله تعالی په دا مہر اوري لګولې دی نو بل ځای الله تعالی ذکر کړی دی سورہ نساء آیت نمبر 150 بلکہ 155 فبما نقضهم ميثاقهم پیدا مطلب فبما نقضهم ميثاقهم فسبب دو نقضهم ما تولدوی میثاقهم وعده خپللا وکفرهم فسبب د انکار د هدایتونو د الله نه وقتلهم الانبیاء بغیر حق ارده وجه چې دوی قتل الانبیاء بلا وجه وقولهم ارده وجه دوی خبر ادا کول قلوبنا غلف چې زونه زمونږه غلف پر دې په لګې درې بل طبع الله بلکې الله تعالی مهر لګولې په دې زونه باندې بکفر سبب د مسلسل انکار دی بکفرهم مسلسل انکار فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی فلا یؤمنون ندوی ایمان نراڑی سورہ توبہ آیت نمبر 93 آخرانی صلی دی آیت گو رہے رضو بے ان یکونو مغل خوالد خوخشوی دی دغا منافقان چی دا غزوی تبوک تنوستل رضو دی خوخشوی دی پدے ان یکونو چی دی ویناس مغل خوالف دخضو سرا خوالف مانا خدای ذکر مړانه وخت کې سړی خو میدان ته وځي کور کې څوک ناشتي شذ ناشتي الله تعالی وای دا منافقان په دې خوشتي چې خدای سره کور ناشتي زنانه سره ناشتي موږ دا زنانه ډول سره دي صحیح موږ دې ان غریب واکې ناشتي پښتو کې تاسو دا وایي کنه موږ دا نه غریب واکې ناشتي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم اصیل لگولے اللہ تعالیٰ پزنو دوئے فهم لا یعلمون دی پا خبر پوئیگی نا دی پا خبر پوئیگی نا نو اس پتہ ہو لگے دا چلے چاہ پزنو سیل لگے دلیں یو خدا چے خبر بانے پوئیگی نا دویم دا چے اگر منولو تم تیار نہیں دولی کا دوارا یو پا خبر پوئیگی نا دویم دا چے اگر منولو تم تیار نہیں سورہ النحل ده مسألة واضحة شي يوصل أتى يوصل نهر پیدا يوصل
ذالک بانہم داد دے وجہ چھ دو استحب الحیات الدنیا دے ورکڑے دے ترجیح ورکڑے دے دنیا جون لا غل الاخرت پاخرت مان لے وان اللہ اد دے وجہ چھ اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا اولئک الذین دا کسان دی طبع اللہ علی قلوبہم جسیل لگولے دے اللہ تعالیٰ پزرن دوئے پغوت دوئے اپستر گرو دوئے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ادا خلق غافل مانا کیئرلیس غافل مانا کیئرلیس چھ دیڑو کیر نکے یہ خبری لا جرما یقین خبر دا انہم فی الاخرت هم الخاسرون چھ دوئے پاخرت کے دوئی تاوان کی دی نو درېمه مسله دا معلومه شو چې د چا په ځړه باندې سیل لګېدلی نو یو خو هغه کیرلیس وي او دویمه دا چې هغه لوزر وي دا ورسره ولیکه یو هغه کیرلیس وي دویم دا چې هغه لوزر وي ہاں سورہ توبہ تبیلہ سے آیت نمبر 8 کمو کہتا رضو بأن یکونو مغل خوالف پیدا مکہ دای خوخ دې باندې چې دوی ناس وي خدو سرا وتبغ غلا قلوبهم اصیل لګول شوی په زړه د دوی باندې فهم لا يفقهون دای د خبره ته ته نرسي فهم لا يفقهون معنا دوی د خبره ته ته نرسي سورہ منافقون پیدا ہوگا آیت نمبر 2 بلکہ اول نے واخلہ اذا جاءك المنافقون کلچ راشتا منافقان قالوا دوی نشهد مونگا گواہی ورکو انک لرسول اللہ تاکہ سرت یقینا اللہ پیغمبر ہے منافقان تا تو مونږ وایو ورکو چې یقینا دا الله پیغمبر والله يعلم الله تفتر انك لرسول چې یقینا دا الله پیغمبر خود دوی مسله خو ادر وایي دا والله يشهد الله گواہی ورکوي ان المنافقين لكاذبون چې دا منافقان یقینا دروغجن دي د یقینا دروغجن ذکر چې دوی عقیده نه استا پیغمبر باندې دا صرف د جبه جمع خاص دي وسوره پر چردې د قسمونو تعلق دی یو سره چې وایي چې گواہی ورکوم دا د قسم مترادف دی تاسو شه قسم اتخذوا ايمانهم جنة دای نیونی دی اجوړ کړي دي قسمونه خپل جنتن شیلډ جنہ شیلډ پیژنې چې سره دې گزار نه بچ گئی شیلډ پروټیکشن فصدوا عن سبيل الله دای منشوی دلانه د الله نه انهم ساء ما كانوا يعملون تاکید سره دوی ډیر ناکاره دي هغه کار چې دوی کوي ذالک دا د دې وجه بانهم آمنوا چې د ایمان راوړې په جبه باندې ثم كفروا ابیا کافران شوی دي د زړه په اعتبار فتبع على قلوبهم نسیل لګول شوی په زړه دوی فهم لا يفقهون دي په خبره نه پوهیږي دي په خبره نه پوهیږي سورہ محمد شپږشتمه پاره دویم سورت
پیدا مکو 14 آیت نمبر 14 وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ابازی دوئے کہ آغا دی چغوکی دیتا تا حتی اذا خرجو من غلکا تردے چھ دوی کلا اوزستاد خوانا قالو نو دی ویل اللذین آغا چاہتاو تل علما چھ ورکلشوی دی ورطغلم ماذا قال آنفا دیکھو گر یعنی تاثر ناسی دا منافقان چھ بہروزی حلقون تپوس گئی دا اسی سوی نمسخری کئی دا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین دا کسان دے طبع اللہ علی قلوبہم چھ سیل لگولے اللہ تعالیٰ پسند دوئے واتبعوا اہواءهم ادے تابعدار کرے دا خواہشات خپلو نو اس پتہ لگے دا چھ سڑے دا دین پا مقابلہ کے دا خواہش تابعین اللہ تعالیٰ والا ظلبانی سیلو لگئی یار دین خبری تا غوڑ نکی دا بلا مسئلہ شو سورہ آراف دا سبق بخلق تورول پکاری دیر صحیح ہے آیت نمبر یو کمسل اوسل افامنوا مکر اللہ آیات بے خوف شوی دید اللہ دا تدبیر دا افامنوا مانا بے خوف شوی دید آیات بے خوف شوی دید اللہ دا تدبیرنا فلا یأمن مکر اللہ پس نہ بے خوف کی جید اللہ دا تدبیرنا الا القوم الخاسرون مگر آقوم چتاوان کے پراتی اولم یهد للذین آیا ند ظاہر شوی آکسانو تا یرسون الارض چی دے زمکہ قبضہ کے غستر من بعد آلیا پس دوران دینی احل دینا اللہ نشاو کچر مونگو غفتا اصبناهم بذنوبهم نمونگ با ارسیگو دویتا دی دا گناہون دو وجی او برسیگو دویتا مانا یعنی او بیسو وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ امونگا سیل لگو پزند دویبانے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دی خبر اورینا نو پتہ ہو لگے رچا بانی سیل لگے دلی علتے خوی پوئی گی نا دلتا ویلو اورینا دا اولی چوات بلا مسئلہ چی اورینا صحیح شو اور پسیم در آیت یو سلیو ورسوسی گورا چی تلک القرآن قصو علیکا دغ کلی و غلاقی منگ بیانو تاتا من انبایا قصید دے ولقد جاءتن رسلون بالبینات راغلیو دویتا رسولان دوی پوازے بیانونو فما کانو لیومنو پس نو دوی چی ایمان راوڑے بما کذبو من قبلو دے وجہ چی دی دا مخکن تکذیب عدد شیو دی دا مخکن دی ایڈکٹو دا تکذیب دی سجو دا دروغ عدد شیو کذالک یتبع اللہ غلا قلوب الکافرین دغرنگے یتبع اللہ سیلک اللہ تعالی پسند کافران باندے سورہ روم آیت نمبر 58 نہ 50 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ تاکک ذرا من بیان کرے خلق دپارا فی هذا القرآن پدے قرآن کے من کل مثل ہر قسم مثال ضروری وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَكَتَرَاتُلُ کے دویتا پا معجزہ باندے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقیناً ویب آکسان چا کفر کردے ان انتم نیتاسو الا مبتلون مگر حقائق بدلون کی سشے
حقائق بدلون کی کذالک یتبع اللہ دغرنگ سلک اللہ تعالی غلا قلوب الذین پزنو دا کسانو بانے لا یعلمون چن پوئی گی. سورہ مومن آیت نمبر 15. الذین کسان یجادلون فی آیات اللہ چی اغی آرگومنٹس اور ریزننگ کے پیتنو دا اللہ کی بغیر سلطان بے علم بغیر سلطان بے علم لگی آئی دا خدا پیتنو کی آرگومنٹس کئی دا خلق بلا دیر کنیشتا بغیر سلطان اتاؤ کبر مقتن عند اللہ دا دیر لوئے دے دا غضب دا غصے پہ اعتبار دا اللہ پنیز یعنی دا خدای دا غصہ کول دا پارا دا کافی دا چی پوئے گی نا دا خدای پایتون کی ریز نہیں کے وعند الذین آمنوا اپا نظر دا چاکے چی ایمان راوڑے دے کذالک دارنگے یتبع اللہ سیل لگے اللہ تعالی غلا کل قلب متکبر جبار پا ہر ظلو دا متکبر ظالم باندے پا ہر ظلو دا متکبر ظالم نو پتہ ہو لگے دا چی سبب دا سیل لگے دو تکبر دے او جبر دے نا بلا مسئلہ معلوم شو تکبر دے اجبر دے ارے تکبر او د جبر دا ورسلوی کی انسان احمدہ چرے تکبر او د جبر نشانی دادا چی سڑے بے علم دا اللہ تعالیٰ پا دین کی آرگومنٹس کئی. سورہ یونس سلو رویا آیت نمبر سلو رویا ثم بعثنا من بعد بیا الیگل منپسددنا رسولن پیغمبران الى قومهم قوم ددویتا فجاؤهم بالبینات پس راغلیو دوی دی قومنتا بالبینات واضح بیانن سرا فما کانو نو دوی لیؤمنو چی ایمان راوڑے وے بما کذبو بی من قبلو دے وجہ چی دوی تکذیب کرو دے خبرے من قبلو مخیر دینا یعنی دے عادشیو دروغ کذالک نطبعو غلا قلوب المعتدین دارنگ منسل لگو پزنونو دا معتد آگا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز نور پوری ہوسی چی باؤنڈریز کراس کی اللہ تعالیٰ پی سیل لگئی داودی کا چی اللہ تعالیٰ کم لیمٹس مقرر کری حدود ساگا حدود نا چی واؤڑی موزدغ آیاتونا چی نظر کے اساتے واپس بل سبق طرف سے ان الذین کفروا دا کفر نا مراد با پوخ کفر سی ان الذین کفروا تاکہ فراکسان چی کفر کرے دے پاس کافران دی سواء علیم برابر دے دوی باندے انذرتاؤں کتیرے دوی یا یرولی دی دوی اولم تنظرم یا دی وارنگ نیور کرے لا یؤمنون دی ایمان نو دیو طرف تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا ذمہ دار احساس ورکول دی چی تخبہ لگیا وارننگ بور کے تب لگیا وارننگ بور کے دیکھئے وہ شیر زمان شیخ ویلو وی احمد تو عاشق بمشیخت تو راچکار احمد تخو عاشق احمد تو عاشق بمشیخت تو راچکار شیخ دا نجوڑ سی اکا جوڑ نشی دا عاشق سڑی پدی کسی غرض نہیں عاشق کو صرف عاشق گئی عاشق سکے احمد تو عاشق بمشیخت تو راچکار دیوان باش سلسل شد نشد تو خلیوانے یا سلسلہ دے اشوا نو اشوا کو نشوا نو نشوا نو دا پیغمبر کار چی بس تو لگیا اخپل کار کا وسوک ایمان راڑی اکن راڑی سورہ یاسین
یاسین ومکتا تاویل پکے دے چی یا سید الثقلین او د جنات او د انسانانو سردارا یا سید الثقلین پیغمبر تا اللہ تعالی وی او د جنات او د انسانانو سردارا والقرآن الحکیم قسم میں دے پا قرآن بانے چی ڈکتے دا حکمتنا انکا تاکک فرط لمن المرسلین یقینا یہ دلے گل شو کسانونا غلا صراط مستقیم اتے پا برابر لار بانے تنزیل الغزیز الرحیم دا قرآن تنزیل دا اللہ تعالی چی قوت والا دے مہربان دے نو دو خبریں ہوکی چی العزیز قوت والا دے نو کچا دا خدای نازل کرے دا کتابو نمانا نو سزا بے دیر سخت دے او الرحیم مہربانای والا دے کچا امانو تو مہربانای سے انتحان نشتا ہے دو لفظ کی دا قرآن حاصل دے چچا امانو دا سزا تصور یا سبحان اللہ چکم سزا دے چچا امانو دا رحم حدود نشتا لتنذر قوما چتو یرے آقوم ما انذر آباؤهم چنو یرو لشوی پلاران لدوئے زکا چی دے ابراہیم و اسماعیل نباد پینن صلاة پیغمبر نور اقلے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نباد جزیرت العرب کی پیغمبر نور اقلے فهم غافلون دوئے بے خبرو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ دا عدم ایمان دن ایمان راڑو لقد حق القول تاکہ سر خبرہ فیصلہ دا اللہ ثابت شویدہ غلا اکثرہم پڑیرو دوئے بانے فہم لا یؤمنون دے ایمان نرالی انا جعلنا تاکہ سر منگا چھولے فی آناقیم پسٹنو دوئے کے اغلال جمع دا غلوی زنجیر چین ستوئی غلاء فی آناقیم اغلالا فہی الى الاذقان پس دغ زنجرنا الى الاذقان دیکھو گورا اللہ تعالیٰ وی دیدہ سٹ کے مولا چولی دی غل آگے تو وی چی دا لاس سٹ سر اتر دشتی اور آغلی تردیز ہے کولے زنی کولے زنی وائی تاس زنجیر تردیز ہے آغلی چین فهم مقمقون دی پاگے کے بد صورت شویدی وجعلنا من بین ایدیم صدن امونگا چولے دے مخیر دیتا صدن یو مانع سشے صدوی دیوال تا نو دا انویزیبل بیریر صدن مانا بیریر وجعلنا من بین ایدیم صدن ومن خلف مشعر دیتا صدن یو بل بیریر فاغشیناؤں نمونگا دی دا چاپیرنا کور کری دی بند کری مو دی فهم لا یبصرون دے اس سے نگوری وسواء غلیم برابر دے دیتا انذرتاؤں کتا یرولی دے ام دم تنذرم یادنی یرولی لا یؤمنون دے ایمان نراڑی انما تنذرو خبر دادا چی یرولی شی صرف آکس اتبع الذکر چی اگر ریمائنڈر فالو کئی خو چی ریمائنڈر فالو اپ کوئی کئی اتباع مانا فالو اپ کول سشی فالو اپ کول وخشی الرحمن ایلیدلی در رحماننا بالغیب فانسین سچویشن کی فبشرو بشارت ورکدلا بمغفرت دا مغفرت واجر کریم اد معزز اجر واپس پل سبق چین الذین کفروا سواء غلیم برابر دے دیتا انذرتاں کتایرو لے دے یادنی رولے دے ایمان نراڑی وجہ ختم اللہ مہر لگولے اللہ تعالی غلا قلوبے پزنو زدوے بانے نزڑو دا منبع دا عقل لے زڑو سے شہرے منبع دا عقل لے نوچے زڑو بانے سیلو لگی نو عقل بیاکار نکل وغلا سمغیم او پا غوگونو دوے بانے غوگونا آلہ دا اوریدو دا نوچے پا غوگونو بانے سیل اولگی نبیا سرے اوریدل نشی کولے وغلا ابصارهم ابصر غربانے غشاوت پردنا ولهم غضب غزیم ادویل پارا غضب دلوئے ندری شوینا کار کئی سترگی پکار دی کپو دا پارا وگونا پکار دی اور دو دا پارا زڑا پکار دے دا عقل دا پارا اللہ تعالیٰ وی پا دے درے وارو اندامونو باندے میں وردہ سیل لگولے دا یا پردہ لگولے دا نکار نکئی بلدے اللہ تعالیٰ یو زائدہ خبرہ تو بڑا طریقہ بانے واضح کرے گا
सूरह काफ, कहफ ना काफ, गट काफ, कंदहार वाला। निसार रकम काफ, कंदहार वाला काफ। हाँ आयत नंबर 5 वकम अहलकना अडेर हलाकड़े मूंगा उमगा तो वकम अहलकना अडेर हलाकड़े दे मूंगा कबला मखिर दे काफिराना मिल करनिल उम्मतुना हम अशद मिनहुम बत्शन चेगडेर मजबूत दुई मुकाबला के दो कुव्वत एतबार सरा फनक्तबू फिल बिलाद तनकीब माना द महारत इजहार कर फनक्तबू फिल बिलाद अगैद कामिल महारत इजहार करो फिल बिलाद पखारों के हल मिन महयस आया द अगैद पारस द निजात लार बिया वचे कला खुदाई निसे अल्लाह ताला ये खपल फन के खातिर माहिरान खो हल मिन महयस खुदाई कला निवल दे वाला खपल महारत से फायदा वर्क इन फी ज़ालिका ताकि सरदे के लज़िक्रा नसीहत कामिल दे लिमन आगचा द पारा कान लहू कल्बुन चिरचा जड़वी जड़माना च अकल कार कई औ अलकसमगा असोक तवज्जो सर औरिदुल की सोक तवज्जो सर औरिदुल की वह शहीदुन अदेक कतुन के उम्मी च नजर इमकार कई वजह इमकार कई ज़रे इमकार कई अल्लाह ताला फरमाए तारीख ना फायदा को आग खलक अखली नूर खलक पास वो स्टोरी दी इन फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू कल्बुन चिजरेश्ता यानी अकल कार कई औ अलकसमा खबर तवगुम निसी वो शहीद नजर इनकार कई न दे ची गूरी से शेता न द गौर पा अंदाज़ तो गूरी चे खबर औरी गौर सरे औरी चे खबर वाउरी अकल और फहम पर इस्तेमाल शरदी नतीजे सदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन अमरना मुहम्मद कुरान अज़ीम अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनल कुरान मा नसीना व अल्लिमना मिनहु व जअलना उसवा तिलावत व नअल व नहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नुदाउस दरे में फिरके जिक्र दे सूरह फातिहा के दरे फिरके जिक्र हुई यौ अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम कि अल्लाह पे इनाम कर दे इन खालिस मोमिनान वेमु गैर मग़ज़ूब अलैहिम कि गज़ब पेशवे दे इन खालिस काफिरान और द्रेमु वलद्दालीन मुनाफिकान नो द खालिस मुसलमानानो अल्लाह ताला शपक सिफतुन जिक्र कर द खालिस काफिरानो दा गई दा जिक्र को कि दई को फजलो बाने सील लगे दले दे ईमान दराड़ी उस द मुनाफिकानो तस्करा कई चिरा द्रेमा फिरका दा नो दई सगंदा आदतुन खई लुम्बने आदती वमिन अन्नास अबाज़ेद खल्कुना मन आगा कस दे यकूल च दे वही पजबा आमन्ना बिल्लाहि ईमान रावड़े दे मुंगा अल्लाह ताला बाले व बिल यौमिल आखिर अपर वज़दा आखिर बाले व बिल यौमिल आखिर अपर उस्ताना उरज़ बाले द दुनिया दोस्ताना उरज़ च दुनिया बखतनी भी वमा हम बिमुमिनीन खुन्नत दुई मोमिनान दज़ल दे इखलासा दा सिर्फ ज़बाने वही दज़ल दे इखलास मोमिनान नदी ज़ल के कुफर दे ज़ल के नुदा यो गंदा आदत दे उस दैदा कार कैसला युखादिऊन अल्लाह दो की वर के अल्लाह ताला ला कोशिश की कि दो कम वर के अल्लाह ला फ्रॉड मोकले अल्लाह ताला सरा
والذین آمنوا آکسان سره چې ایمان راوړل دي وما يخدعون ادوکن کیدوی الا انفسهم مگر ځانونو خپل سره وما يشعرون خدای ته احساس نکېږي. نو اس منافق کیږي ولې؟ نو دا مسله دا ته ولیکه یا خود دی وجه کیږي چې د معاشرت دباو وي نو کومه ګنده خبره چې زړه کې وي په جبه نشي راځي معاشره نه یریږي او یاد دی وجه منافقت کوي چې په باندې څه دنیوي مفاد حاصل کی او یاد دی وجه منافقت کوي چې دو مخالف فریقین سره تعلقات خراب نشي یو سره تعلق ساتي بل سره علاقه ساتي دو مخالف فریق سره علاقه خراب نشي. بیا منافق دو قسمه یو د عقیده منافق نو د عقیده منافق هغه چې زبه باندې کلمه وایي خو د ځوانه مسلمان نه وي او دویم د عمل منافق نو عملی منافقت سلور نشانه پیغمبر علیہ السلام خول دی یو نشانه اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وایي دویمه نشانی واذا وعد اخلف چې وعده وکي مخالفت کوي ماته یې درېمه نشانی واذا اوتمن خانا چې امانت ورسره کې خو دې شي خیانت کوي پکې او سلورمه نشانی واذا خاصم فجر کہ اختلاف در سره پیدا شي نو بدگوئی کوي ډیره هر چې د عقیده منافق دی نو دیکھو هغه ځای پیدا کیږي چې کوم ځای اسلامي مملکت کې اسلامي حکومت وی عملیت کې اسلامی مملکت کی اسلامی حکومت په عملیت کې وي د مسلمان په نامه د هغې نه مفاد حاصلول غواړي د مسلمان په نامه د هغې نه فائدې حاصلول غواړي او هر چې عملی منافق دی نو دا هر ځای ته ملاوي دی شي کنه ملاوي دی بلا دی او خدای دې معافي وکړي دا د عمل منافقین چې د مسلمانانو کې ډېر زیات دي غیر مسلمانانو کې ضرور نه دی ډېر فیر یو اکثر یعنی د دې میجارټي چې په دې معاملاتو کې ډېر فیر دي خبره باندې ولاړ زمونږ خو بس چین ماین صحیح بلکې موږ خدا سي ګس کو بس خپل خیال جنگو څخه خبره جوړو دی وی هاو یو سین اٹ سورس سره البته اوس بیا د حماقت دار چې د دې ټول نه لوی سورس دی ټي وي دی ټي وي چې ورته څو خلک نه پاره ایمان صحیح ده د ټي وي خبره دروغ نه مانی دا وایي صحیح
یخادعون الله دوکه ورکه الله تعالی لا مدال یو مسله ولیکي چې دوکه خو هغه چاله ورکول شي چې پاغه باندې حقیقت پوشیده پاتې کېدې شي چې چانه حقیقت پوشیده پاتې کېدې شي نو سره ور دوکه ورکول شي خدای نه پېښ شي پوشیده نه دي نو خدای له څنګه دوکه ورکړي نو جواب دا دی چې ردی خام خیالي دار چې ګنې مونږ خدای له دوکه ورکړه دي خبره نه لري خبره چې مونږ سکو په دې خدای نه ده خبر نو دوی خپل خام خیالي دار چې ګنې مونږ دوکه ورکړه وما يخدعون الا انفسهم ادوکن ورکې دوی مگر ځانونو خپل لا زکه وبال به دوی باندې پروزي وما يشعرون خدای ته احساس نکېږي فی قلوب مرض پزړو دوی کې مرض بیماری ده نو دوی کې مرض بیماری ده فزادهم الله مرضا پزیات کړي دوی له الله تعالی دغه بیماری په اعتبار باندې نو دا روحاني بیماری ده څه شه ده روحاني بیماری ده روحاني بیماری یا خو کمزور ده دولت یو کمزور ده حالات نشي پیش کوله زړه کمزور ده حالات نشي پیش کوله زکه د خلی خبره یو یو د ژبه بلې او یا ورته حرص د مال لګیدل دی د مفاد پرستای بیماری ورته عارضه ده ولهم عذاب علیم دوی پارا عذاب دے علیم دردون کے بما کانوا یکذبون پدے سبب بانے چی وہ دوی چی مسلسل بے دروغ وی بما کانوا یکذبون چې دای په تسلسل سره دروغ وي ځکه دروغ دوره مصیبت دی چې یو دروغ دی وي نو بیا هغه دروغ لپاره به یو بل ورسره نو بیا هغه بچاو لپاره دا یو سلسله بیا ختمي نه صحیح او چې په کوره کې واذا قيل لهم کله چې ویل شدویتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزما کې نو کوم فساد دی کوز مکه کې چې حقایق نه بیانول حقائق نه بیانو صحیح کار کون کی چاہیے تو ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک ہے اچھا غلط کار کو ہوتے تم ٹھیک ہے نو دې سره فساد زیاتی کی دې سره څه کی دې سره احمد فساد زیاتی کی چې غلطه والا کا دیکھو ګور چې زور ته وام چې دا کار غلط دی او 2 غنټه بعد ورته شیرشا وای چې دا کار دی غلط دی او غنټه بعد ورته دی وای چې دا کار دی ډسکرس شي هغه کار نه پښاش هغه کار نه خو چې منافقت کوم چې دې یې خفن شي زمونږ یار سره دی ورته دا ټیک تا او بیا څه تاسو شاو دې سره پس ټیک تا صحیح ده هغه انکریج شي اته سبب دا غن نور ناروا کوي صحیح شو نو دی وجه الله تعالی وجه دا فساد پیدا کول زموږ ملامت دا سره دي چې دا ملامت او دی ورته ولې وای یعنی دې په منافقت کو سره برابر شریک دي دغه هغه فساد څه وکړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا چوبل شدویتا چلا تفسدوا فی الارض فساد مکوئے پزما کی قالون دوئے انما خبر دادا نحن مصلحون مونگا اصلاح پسند خلق سب خلق سره جګړه کو تل خیر ور سره پیدا کو صحیح ده چا سره بجنګ کو جنگ مکوا په نرمه ورته وایا چې مرګره دا کار خنه ده د دې الټیمیټ ریزلټ چې نو تر لپاره د خیر دی نه معاشره لپاره صحیح شو د دې الټیمیټ ریزلټ او بال بتا باندې فلوس په نرمه ورته وایا یعنی شریعت دا نه وایي چې بدر چا په ټانګ راواله ولا کدا کار کوم کوم دي ته وې ته تړي نه دا څه ما دا طریقې سره خو چې اسلام کې دې سره په صدر راشي په صدر راځي نه په صدر راځي کدا د اسلام کې دنه په تابع په کلک ابي را پښتو وته کې پښتون ته دا وایي صحیح ته به غیرت سره دا څه کې دا سړي ته کار دی او کوم ستاپلار دې ما منی کې دی صحیح دا څه صحیح او کدا سره ته پنار نه ضروري تر دې په نتیجه باندې سوچ کړئ د دې نتیجه یوازې معاشره لپاره نه
ستاره خپل کور ته هم ډیر خراب ده صحیح شو دغه د به حیا کوم پروګرام چې تاسو شروع کړی دی سباستا به چې بنه په لپاره کې راځي صحیح اوس داغه ضمیر لتا یو چونګې دی ولور ها یو تکان دی ولور هغه په سوچ کې چې واقعي دې سره کومه ده دې سره اصلاح شي سیګریټ کمپنیانو ولا خالص دي اللي هاتشي غيوم سیګریټ او انا ده بروتايد كده بشان مش بكي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا دوی إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ مونږ خو فساد نه کوو ډیسارډر نه پیدا کوو مونږ خو پیس میکر یو مصلح معنا پیس میکر الا خبردار انهم المفسدون تاکي فردا خلقكم دا فسادیان دي ولكن لا يشعرون خود ته احساس نکېږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شي دوی ته آمنو چې ایمان راړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي الناس صحابه دې آیت باندې موږ تفصیل ویلو په اصول کې نو دې ناس سره څوک مراد دي خلکونه صحابه څوک مراد دي صحابه ځکه زمونږ لپاره کرایټیریم د چا ایمان دی د صحابه دوی موږ خو مؤمنانو کلمه وایو الله تعالی نه چې مؤمن به د ابوبکر په شان چې مؤمن به د عمر په شان صحیح ته صحیح وای بد ته بد وای شرشا د ابوبکر عمر په شان مؤمن بسنګ چې صحیح ته صحیح وای او غلط ته غلط وای کدی ورور ورته نه دا غلط صحیح کدی پلار ورته بابا دا کار غلط دی حالانکه د پلار احترام په خپل ځای دی خو احترام دا معنی نه چې دا ناروا سره ناروا نه وای صحیح نه ته وای ها په ناروا ورته وای بابا دا کار غلط دی بابا دې کار انجام خبره دا ته زیاته دا ته حالانکه هغه ورانه شي اګه چې پښتون پلاري یا سبحان الله اجر خبرې کوي کیږي او ته زما پلار وای چې ماته خبرې کوي نو ته ورته نه استازیم ذکر ته دا خبره کوم چې ته زما پلار دی او بیا تا کاپی کوم ته زما لپاره دا کار څنګه چې تاسو کوم خبره دین کړه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ نو صحابه دا کمالو چې ولا يخافون في الله لومة لائم د خدای د دین باب کې هغه د اچا د ملامتیانه د بلیم کول نه یریدل نه ایسر بدا فکر نو چې کدي سړی ته وام دی او ما بلیم کی څنګه کی بلیم بکیا پروپاګاندا برابر څه کوي دن وټ صحیح ورته وی شرشا دا کار د شریعت خلاف دی دا کار د قانون خلاف دی دا کار د قران خلاف دی دا کار د سنت خلاف دی دا مکوا او شرشا به ډیر نږدې دوستو سبه ډیر نږدې دوست به شرشا به نږدې رشتہدارو شرشا به رورو دا کار غلط دی در صحابه ایمان صحیح او چې چا به خیر کار کو هغه سره به سپورټ کو چله زه مرګره زه مرګره مسلمانان ته دې څنګه ورغلو نو یې دا هغه څه پاشي کې ګډه دا غلط دی دا غلط دی دا جنت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّ جَوَّلَ شُدُيْتَا آمِنُوا ایمان راړي کما آمن الناس لکه څنګه ایمان راوړل دي صحابه قالو نو دوی وي انؤمنو آیا مونږ ایمان راړو کما آمن الصفها لکه ایمان چې راوړل دي بي وقوف خلکو دا نه پوهیږي دا نه پوهیږي الا انهم الصفهاء خبردار تا کہ فدوی هم دوی بی وقفان ولکن لا يعلمون لیکن دوی نہ پوئیږي واذا لقل الذين امنوا کلت دوی ملاو شي هغه چاته چې ایمان راوړل قالون دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل مسلمانان وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اکلچ دوی لال شي بلو شیطانانو ته شیطانان معنا د منافقت ځان لیډران هغه ته خدای سوې شیطان د ناکار کار مشر ته سوې شیطان قالوا نابويتوي انما كنت تكفرون غستاس ملګریو انما نحن مستهزئون خبردارا چې مونږه وې پوره مسخره کوونکیو د مسلمانانو ته چې ایمان وروړي راځي تاسو مسخره کوي الله یستهزئ بهم الله تعالی به مسخره کوي دو پوره نو مسخره د خدای د شان مناسب نه دي خدای نه
اسیم یو عقل من سړی چې چا پر مسخره نه کوي عقل من سړی دا خو به عقل سړی چا پورې مسخره یو مزاح دی یو مسخره ده مزاح او مسخره کې فرق دی صحیح مزاح د خوش طبیعت لپاره سره لپاره خوش طبیعت او مسخره د تذلیل لپاره ذلیل کې سره لپاره ذلیل کول لپاره نو عقل من سړی هغه څو ذلیل کوي نه هغه سره په خپل ذلیل ومي د هغه متعلق داسې خبره نه کوي صحیح ځکه چې حدیث کې راځي معاویه رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا تتبعوا عورات المسلمین د مسلمانانو پټو رازونو پسې ملګری چې ورګه ګورم چې دا شی ساسه کوي صحیح کسه کمزوري ته معلومه شي بیا خلکو ته وایي صحیح پیغمبر اسلام دا کار مکوئ فانه من يتبع عورات المسلمين سوچ چې د مسلمان پوشیده رازونو پسې د تذلیل لپاره ګرځي يتبع الله عورته الله تعالی بل د پوشیده راز انسانانو ته کولاو کی فيفزحون دیو په خپل ذلیل شي صحیح خبره نو که مثلا د چا کمزوري ته یاد چا ذکر کوم صحیح ذکر دې سره دا تصدیق کیږي من ستر مسلمان ستر الله علیه 70 ستر حدیث کې راځي چې د مسلمان کمزوري ولیده ا پردې په واچوله څه وکړه قیامت پر ورځ الله تعالی باندې په او یو ګناونو باندې پردې واچي صوبان یو بدل کې او یا ګناونو ستاسو خدای ته پټ کی فرشتو به دا کاغذ اخلي ځکه د فلاني وخت دی مسلمان پرده ساتلی و د دې پیپر کې د 70 ګناونه دي دا سایت دی صحیح شو اللہ یستاذو بهم نو خدای و مسخره کوي نه بدله د مسخرو ور کوي الله تعالی په بدله د مسخره ور کوي دوی تا و یمدهم او الله تعالی وجدی دوی فی طغیان پسر کشی د دوی کې یغمهون چې دوی سرګردان ګرځي یغمهون معنا چې زړه کار نه کوي بصیرت ختم شوی زړه کار نه کوي بصیرت ختم شوی اولائک الذین دعا کسان دې اشتروا الضلالتا چې دوی ورکړې د گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو هیڅ نه پند کړې تجارت دې وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت یافتگان مثلهم کمثل الذی مثال دوی پیغمبر سره داسې دې کمثل الذی پشان د آکس استو قدانارن چې هغه بل کړي او رڼا د پاره چې هغه بل کړي او رڼا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رڼا لپاره یو اور لګولې چې خلکو ته رڼا ملاشي فلما اضاءت ما حوله چې کله به اور روخانه کړه چا پیر چل خپل ذهب الله بنورهم الله تعالی دې خلکو دستر ګرنا ختم کړه وترکهم پر قدرت دوی په ظلمات انترو کې لا یبصرون چې دوی دل نه کوي نو پیغمبر قرآن لګولې ده خو چې اوس دا منافقان لاندې دې سترو کې نور نشته چې دې خبره چې د سړي سترګې کار نه کوي نو کاډو نور را خطرې هغه څه فائدہ شته صحیح سمون کان دې ته بوکمون ګونګیان دي ګونګي وای تاسو څه خبره نشي کوله او هم یرلاد دې وهم لا یرجعون دین واپس کیږي د کفر خپلنا او کسیب یا مثال دې کسیب د قران نازلې سره قران ناظرې دو سره چې دای مثال واخلې دا داسې دی کصیب من السماء لکتیز باران چې را غورځيږي د وریځ فيه ظلمات پاګه کې تیری وی وراد او غلزوی आवाज تندر وبرق اطرقوی یجعلون اصابعهم فی اذانهم نو زګور ظلمات دا تیری څه شه دی دا په قران کې د منافقت ذکر دی په قران کې د دې د منافقت ذکر د دې لپاره تیار ده ورغدن پاغي باندې کوم وعید او وارن چې راغله ده هغه دې لپاره داسې لکه تندر لکه څه تندر وبرق د هدایت کوم خبره چې ورته الله تعالی کوي هغه داسې لکه سړي دې پړق شي نو درې سيزونه کانسپټي ورته روان دي اوس دای څه کوي یجعلون اصابعهم فی اذانهم چې تعالی در आवाज راځي یجعلون اصابعهم دین نباس گت خپل فی اذانهم وجن خپل کې من الصواعق د تعالی در زوجه حذر الموت یری د مرګنا نو اوس الله تعالی فرمایي چې سړی د تعالی در نه یریږي نو د وګونو ګوتې ورکه سترګم پټي نغرنام دایله څه फायदा ورنکی کله وګ کې ګوتې نه ور کړي او دا غړ غړ आवाज اورل چې خدای ولا کم وار نه ور کړي
صحیح ادغه ظلمات او تیاریم کتلې وي چې دوی منافقت ذکر کوي او دا رڼایم کتلې هدایت په نصیب شو خو دې غوونه ګوتې ورکې او سترګې ته پټې خبره ده نه کړه د دې وجه هدایت لارې به بندي اللہ تعالی احاطہ کون کے دے کافرانو باندے یکاد البرق نزدید دا بریخنا یختف ابصارهم کہ وہ تختی بینائی دے دوئے کلما اضاء لهم کلچ دیتا لگرناو شے مشوفے دے روان شی اگے کی وَإِذَا نمالیم خوچ کلت یار راشی دے بانے قامون دے ادری گی ولو شاء اللہ کچر اغتا اللہ تعالی لذاب بسمعیم نا اللہ تعالی بردے قوت سما مستقل ختم کی وابصار مقوت بینائے ان اللہ غلا کل شیء قدیر تاکہ سرا اللہ تعالی شیبان قدرت لرن کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتقبل تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ